السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمون دین د غیرت نوم دی او د خپل مور پلار خپل حق دی، د رشتہ دار خپل حق دی. شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمت الله علیه په القصیدة النونیه کې وی لله حق لا یکون لغیره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقان. وګدا اشعار وروړي دي. بهرحال د الله حق به مخلوق لنه ورکه، دا د رب العالمین وینا ده او د الله حق دی چې فرمایلی دي چې ښځه به د سړي سره لاس نه میلاوي چې نکاح یې ورسره کېږي. په خوله ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ویلو گنجایش ته او لرې نه کولی دم خیر دی. که د تره زوی د ماما زوی د کور ته رادننه کو یو خو جدا کمره کې د کېنه هم خیر دی. دومره هغې ته کتی شي چې وی پیژني چې دا زمونږ د تره لور ده، دا مو د ماما لور ده. لیکن لاس میلاول دا حرام دی او ناروا دی. دا خو داسې ټایم کې پته لګي د طواغوت چې ته د الله او د الله د رسول منې، که د خپل نفس د خواهش د تره زوی د ماما د زوی او د ماسی د زوی منې، بس وای ته د الله او د الله د رسول مقابله کې راغلی. زه د خپل رب د پاره تا سره دوستی او رشتہ داری کوم، خو چې کله د الله د رسول نافرمانی کې د الله د رضا د پاره بیا زه تا سره بغض او حسد هم کوم. الحب لله والبغض لله، مینم د الله د پاره کو خو بغض هم د الله د پاره کو. فلهذا ښځه به د تره زوی سره، د ماما زوی سره، د ماسی زوی سره، د پپو زوی سره لاس نه میلاوي، ځکه چې دی سره نکاح کیږي. په دې الله سبحانه وتعالی خپه کیږي. ټول دنیا د خپه شي خو زمونږ رب د رضا شي، او که ټول دنیا رضا شي خو زمونږ د ښایسته رب خپه شي، دا موږ ډېر لوی نقصان ګڼو.